अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दी बिन्निअम बारिइन नसम मुंतशिरिर रहमी वराज़िक़िल उमम अल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमन नबीन वअला आलिहि त्वय्यिबीन वअला अस्हाबिहि त्वाहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ वअअलमु मा तुब्दून वमा कुन्तुम तक्तुमून। इज्जतमंदो मुसलमानानो, मुंग और तासो द इल्म प मुनासबत सरा दी दीनी मदरसा की दी जामिया की रजम शवीयू इल्म ददे डेलवे फजाइल दी दा इल्म डेलवे मकाम दे दा इल्म डेलवे शान दे। आदम अलैहिस्सलाम था चिदादू नलवे मकाम में लौशा द मलाइका अलैहिमुस्सलाम मस्जूदुन इलैहि उगर्जे दा नदागी वजह दा मालूमीगी अल्लाह तबारक व तआला अगता इल्म वर्कड़े वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम ता इल्म वर्को बियाओ गोरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता चिकमड़ुम बने वही नाजिलीगी लुम्बनी तरगीब मिलावीगी नु दा इल्म तालीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक वलोला लुम्बने वही राजी दलुस्तो चे वलोला दारंगी अल्लाह तबारक व तआला फरमाई हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाला बेइल्मानदी बराबर। सूरत आल इमरान के अल्लाह द उलमा व शहादत जिक्र कई द खपला व द मलेकू द शहादत सर यौज़े चे उलमा दुन अलवेशान वालदी शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि कायमन बिल क़िस्त। उगोरा गवाही कई अल्लाह चे ला इलाहा इल्ला हु द मलेकून दा बयान दे नु दा इल्म वालम दा बयान दे। दी आयत की यौ तरफ ता हो द उलमाए हक्का और द उलमाए सो दई फर्क जिक्र करे।
چې حق پرست علما هغه بیان کوي چې کوم د ملائکو بیان دی نو کوم دا الله بیان دی چې هغه بیان د توحید بیان دی هغه بیان د لا اله الا الله د بیان دی حق پرست علما خلق ته د الله توحید بیانې پدې کې چا پروام نه کوي چر خلق بارانه ډیر زیات ووړي نو خلق به بیان نوري نو خلق بارا تبیا سلامونه نه کوي نو ټونه بنرا کوي نه جن دا پروا نه کوي بس هغه بیان کوي چې کوم د الله بیان دی د ملائکو بیان دی د الله د توحید بیان دی غد لا اله الا الله بیان دی د آیت کې موږ ته د علماء نه ذکر شو او دویم دا چې په دې آیت مبارکه کې د علماء کارم ذکر شو چې علما به دغه بیان کوي او دریم په دې آیت کې د علماء شان چې وګور علما دون الوی مقام لري چې الله پاک د علماء شهادت د خپل او د ملائکو د شهادت سره متصل ذکر کیا ذکر شیخ سعدی بابا رحمت الله علیہ فرمائی بنی آدم از علم یا بد کمال بنی آدم از علم باید کمال نہ از حشمت و جاہ و مال و منال انسان علم سره کمال مومی نه د پوج او د لخر نه د مال او دولت سره انسان په مال او دولت سره په لخر سره کمال ته نه رسیږي که کمال ته رسیږي نو په علم سره چوشما اس په علم باید گداخت کبی علم نتوا خدا را شناخت وګوره شمه تمخ کې د شمه غنتا د علم د پارا ځان ویلی کړیا څنګه چې شمع ویلی کیږي دارنګ ته د علم د پاره ځان ویلی کا بغیر د علم نه ګورې الله نشي پیژندې د علم لوی مقام دی ابراهيم عليه السلام ته الله علم ورکړو داغه د وجنه خلق الله تعالی ترابلو وګوره یوسف عليه السلام ته الله علم ورکړو او چې کله وسره علم نو نورونو خو خرڅ کړو کنه وشراوه بثمن بخس دراهم معدوده او چې کله بیا الله پاک علم ورکو نبوت ورکا نو ګور بیا د علم په برکت الله پاک وت بچای ورکا تخت او تاج وت ورکا دا په علم سره چې کله بادشاہ خوب لیدل او د خوب د تعبیر تپوسه وکا هغه ویل مونږ ته خود د دې پته نشتا دا ګډوډ خوبونه دي بیا کم تن چې یوسف علیه السلام سره جیل کې پاتې شو اگر هغه د یوسف علی السلام نه د خوب د تعبیر تاسو کا او بیا یوسف علی السلام ولغه تعبیر بیان کو بادشاہ وی ولې یوسف علی السلام وی نظم لومبه بچا ته وایا چې دما صفائی دیوشي چې هغه زنانه ول خپل ګوتی سری کړي او بیا صفائی شوه دا او بیا یوسف علی السلام را بار کړي د جیل نه او لوی عہده او تور کړي دا خدای علم د وجنه دارنګ وګورا سليمان علی السلام هغه تم الله علم ورکړي وو علمنا منطق الطير پدې وجہ حدیث پاک کې راځي امام بخاری رحمت الله علیه یو روایت کتاب العلم کې ذکر کړي نبی رسول الله فرمایي مثلو ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقیة قبلت الماء فانبتت الکلا والعشاب نبی علیہ السلام فرمائی الله چې پکم علم او هدایت په خبرو سره زرا لګلې ما د دې مثال په شان د شبې د باران دی چې پزمکا راوړيږي نو بازي خیز مکیه نو غوبر راکاږي نو دارنګي شینکی راوخی جاي غیاګانې راوخی جاي نو بازي مکی داسي ومنها اجادب بعضی ازمکی سختیا فمسکت الماء دارنگی کانی زی ازمکیا نو غوبا دان سر ٹنگیو ساتی راکی خونا خو پاغیوانی ودریگی غوبا نو پایبانی ماللہ خلقو لپیدا ورسیا خلق تی نو بس کیا سارولت ورکی پسلنا وربانی وبکیا او بعضی ازمکی دائی چی اغا قیعان
هغه بالکل اوار میدانی نه پیو پټینګي نو براکاږي نه غیا پیرا درغونه شي. دا مثال دی دا هغه چا چې علم حاصل کا چې د الله دین زدکا داینه پیدا واغستا خپل زدکا نور ته مخودا دا غاول قسم شو. او کم یو تن چې هغه اور باندې سرم پورته نکا یعنی اس محنت دې د پاره نکا نو دا د اصل کې هدایت قبول نه کو کنه. یعنی کم تن چې دین قبول کو خپل زدکا نور تم ورساو دا خزم کرا خپلم سرسبز و شاداب شي نور تم غلا ور کیا نو بازو کو علم زدکا او خپل ور باندې عمل اونکو کو نور ته خدا نو دا د بلزم کا چې خپل خو سره درغونه نه کوي خو په ساتي کنه نور ته ور کوي. او دا کم کس چې نه خپل زدکا نه بلتا خدا د دې مثال پشان دا غزم کې دی چې نو به ساریا او نه وبرا کاږي او دا رنګي اس پیدا ونشوا. ذکر سالک کوئی العلم فيه حیات للقلوب کما تحيا البلاد اذا ما مسها المطر والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه کما یجلی سواد الظلمت القمر. العلم دا علم چې دی پدې کې دړونو د پار ژوند دی دړونو د پار پدې علم کې زندگی دا لکه څنګه چې باران سره د ځمکې زندگی دا باران سره ځمکا هغه تازه شي. والعلم یجل العمى عن قلب صاحبه علم د ځلنا لونوالي زایل کیا څنګه چې په مې راوخی جنو غتیاری لري کیا. وی لقمان حکیم سے خپل ذی طویلیو یا بنی علیک بمجالس العلماء بمجالس العلماء اے بچنگیا دا علماء مجلس کې ناس تکوا واسمع کلام الحکما دا حکما او د خيارانو خبره اورا ځکه الله پاک چې دی ژوندې کوي مل زړه پرانا د حکمت سره په علم سره الله مل زړه را ژوندې کوي. کما یحیی الارض المیتة بوابل المطر لکه څنګه چې هغه مړز مکه په باران سره الله پاک را تازه کوي. یو روایت بعض علماء ذکر کړی دی معاذ بن جبل ته منسوب دی. هغه وایي چې فعلم العلم علم حاصل کې ځکه د الله د پاره علم زده کول دا خشیت دی. علم دا خشیت دی. وطلبه عبادت د علم طلب کول عبادت دی. د دې مذاکره تسبیح ده پدې کې بحث کول او دا تلاش کول دا جهاد دی. او وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقه او چې علم نه حاصل کړي هغه ته علم خودل دا صدقه ده. وبذله لاهله قربه او مستحقین ته علم ورکول دا تقرب دی. لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبل اهل الجنه او دا علم د حلال او حرام نقشه ده د جنت د لارو داغه د پاره دا رڼا یو ستنده. وهو الانیس فی الوحشه فتنحای کې دا ستاره پاره انیس او ملګری دی. والصاحب فی الغربه په پردیس کې ستاره پاره ملګری دی. والمحدث فی الخلوه په خلوت کې ستا مجلسی دی. والدلیل علی السراء والضراء او دا تا د پاره راحت او مصیبت کې لار خودون کې دی. وصلاح علی الاعداء د دشمن مقابله کې اسلحه ده. والزین عند الاخلاء والزین عند الاخلاء په دوستانو کې دا تا د پاره زینت دی. يرفع الله به اقواما فدي الله قومنا پورته کوي په علم سره. فيجعلهم في الخير قادا او الله پاک د خیر قاګر دی په دې علم سره. په دې علم سره الله پاک تا قائد ګرځي. نو دا د علم ګڼ فضائل علماء ذکر کړی دي. یو بزرگ ذکر کوي
بلکې علی رضی الله عنه ته دا قول منسوب دی. علامه ابن عبدالبر مالکی ذکر کوي بیان العلم و فضله کې چې علم دا د مال نه غوره دی، ځکه چې د مال به ته حفاظت کوي او علم ستا حفاظت کوي، او مال چې دی د خرج کولو سره ختمیږي او علم د خرج کولو سره زیاتیږي. علم حاکم دی او مال محکوم دی. مالدار لاړ شي علم والا ژوندي پاتې شي، ټوله دنیا یاد ساتي، دای کارنامې یاد پاتې شي. په دې وجه روایت کې راځي قلیل العلم خیر من کثیر العبادت. لغونت علم د ډېر عبادت نه غوره دی. لغونت علم د ډېر عبادت نه غوره دی. بعض علماء لیکلي فضل العلم خیر من فضل العبادت. د علم فضیلت د عبادت د فضیلت نه غوره دی. په دې وجه یو سالک وایي الناس من جهة التمثال اکفاء ابوهم آدم والام حواء. دا خلق دا ټول د صورت په لحاظ سره ټول یو شان دي، یعنی دا هر چا دوه پښې او یو سر او دوه سترګې او غوږونه دي. الناس من جهة التمثال اکفاء ابوهم آدم والام حواء. پلار د دې آدم دی نو مور حوا ده. نفس كنفس وارواح مشاكله واعظم خلقت فيهم واعزاء. ګوره د یو تن نفس د نور د نفسونو هونته دی کنه، یو شان ساګانی دي، روحونم یو شان دي. هو اعظم خلقت فيهم واعزاء. پټولو خلقو کې ډوکیو اندامونه دي کنه. فإن كلهم من اصلهم حسب یفاخرون به فتوین والماء. که انسان په خپل اصلیت باندې فخر کوي او په حسب باندې، نو اصل یې څه دی؟ دی اصل کې فخر کوي فتوین والماء. د دې اصل خدا اوبو د خاورې نه دی. نو مل فضل از غوروالی نشتا الا لاهل العلم. صرف د علم والا د پاره دی. انهم علی الهدى لمن استهدى ادلاء. که فضیلت دی نو صرف د علم والا د پاره دی، ځکه دا د هدایت لټون کې دي او خلکو ته د هدایت لار خودون کې دي. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الافعال اسماء. د انسان مرتبه چې هغه هنر دی چې پای کې هغه کامل دی او په عمل سره انسان جدا ګرځي.